अस्सलाम वालेकुम मलګرو شهریار افریدي نن د اسلام آباد های کورټ رها کړلو او د رهایی نه پس د عمران خان وکیل شیر افضل مروت د لاس نیول تاسو د ویډیو کې ښکاری هم خپل افیس له بوتلې دی جی شهریار افریدي تاسو د معلومه چې سو زله د گرفتار شو سو زله د رها کړل شو خدا ځل د عمران خان وکیل ځان سره دفتر له بوتلې دی نو کې دیشي چې سہالات ولا سازگار شي او دینه پس هغه گرفتاری داغو نشي جی بل طرف ته د عمران خان مقابله کې شهید افریدي هم د سیاست میدان ته دراکوزي دو والده اوس څوک شهید افریدي د سیاست میدان ته راولي په دې باندې په ډیټیل سره خبره کو بل پېټرول او ډیزل نوي قیمتونه هم راغجي پېټرول په تاسو له ملاويږي په 293 روپۍ فی لیټر او ډیزل په تاسو له ملاويږي په 290 روپۍ فی لیټر 17 روپۍ تقریبا د کې نور هم زیاتې شوې ده د په دې قیمتونو کې بل عام انتخابات دوران کې سروې بنکول حکم مطلب سو کو سروې نشي کوله مخکې به تاسو قتل چې د الیکشن نه مخکې به خلکو یو قسم له سروې غونډه کوله خلکو نه به تاسو نه کول چې وټ پچاله ورکه کمه پارټای له ووټ ورکې نو هغه سروې اوس څوک هم نشي کوله مطلب عام کس هم نشي کوله یو عام یوټیوبر هم نشي کوله او الکترونیک میډیا خو اف کورس چي به هم نشي کوله بل طرف لا اوټونو دوران انټری او ایگزیټ گیټ باندې هم پابندي لګي د مخکې په انټری گیټ باندې هم یو کس ولاړو اب خامخا تاسو کول لکه د پی ټی آی کس ولاړو د جی یو آی کس ولاړو یو تاسو کول د کس نه چورت ته چاله واچولای بازار سره یو قسم لګینتی غونټه کوله چې مطلب کرپشن اونشي الیکشن شفاف وشي نو اوس هغه انټری گیټ باندې هم پابندي کمپلیټ ولګي د انټری او ایگزیټ گیټ باندې بل د پی ټی آی د لپاره مشکلات نور هم زیات دي عمران خان په جیل کې یو طرف ته بل طرف ته پی ټی آی سیاسي سرګرمي مکمل بند تاسو له معلومه الیکشن راجوخته خو د پی ټی آی هیڅ قسم سیاسي سرګرمي به تاسو اونې نه پاغي باندې لا تر اوسه پورې بندیز دي بل اورسیز پاکستانیان چې څومره هم دي تقریبا چې 100 لکونو 9 میلیون تقریبا دي چې هغه اورسیز دي چې هغه باندې کمپلیټلی پابندي دا هغه باندې کمپلیټلی دا هغه اوټ نشي چولې دا هغه اوټ ختم کړل شوی دي بل پی ټی آی په میډیا هم هیڅ قسم کمپین بینر ایڈورټایزمنت نشي چلولې په میډیا باندې هم پاغي باندې بندیز دي په میډیا باندې هم د خپل الیکشن کمپین یا ایڈورټایزمنت نشي چلولې چونکه د الیکشن تاسو لپاره الیکشن کمیشن الیکشن راجوخته الیکشن کمیشن خو خیر لا دی اعلان نه کړی چې الیکشن وکړي وي خو الیکشن تاسو د معلومه چې نگران سیټ اپ کا دراشي خو نه پس بیا الیکشن وی کنه نو لا کمپلیټ ډیټ معلوم نه ده خدای ورته چې کمیډي دا کمپین دی هر یو پارټای به کمپین شروع کړی تاسو بروز دوه کې وګورئ چې د هر پارټای خلک چې کم وی ای به جلسي شروع کی کمپین به چلای وټونه بغواړي خو په پی ټی آی باندې کمپلیټلی بندیز دی جی اوس پراسو جی چې شهید افریدي څوک را کوزي سیاست میدان لا او شهید افریدي ته سیاست لراتل پکار دي کنه پاغه باندې به هم لګ ډیټیل سره خبرو کو کې د چې شهید افریدي ته په نگران حکومت کې سټ هم ملو شو نگران سټ اپ چې کم دی نگران حکومت چې کم دی غوړ چې شهید افریدي لا مطلب وزارت ورکې چې عمران خان راتلون کې تاسو له معلومه عمران خان چې مشهور دی یو خو په دی وجه مشهور دی چې کرکټر دی بل په دی وجه مشهور دی هانډسم دی نالج خو هغه سره ډیر زیات دی خو په دی وجه باندې اوس دی هم د شهید د عمران خان په الټرنیټ باندې شهید افریدي راکوزي خو شهید افریدي سو هم چې هغه کې دومره صبر وي او د سیاست د پاکستان د سیاست چې کم حال لري آی کې ډیر ټایم د پاره شهید افریدي سروایو نه کی تاسو له معلومه شهید افریدي ډیر زیات غوسه کیږي او بل هغه خپل بیزتی هیڅ کله هم نشي برداشت کوله که چرته جلسه کې ور پر چاچا غوړ نو په سبب د هر سنه ریټایرمنټ ایستلی او بل شهید افریدي له پکار هم د چې تا په کرکټ کې کم عزت ګټلې ده نو تعالی پکار نه چې ته سیاست لراشي ځکه هغه عزت چې کم دی دا ته په یو هفته کې دنه ختمې دي شي دستا په سیاست کې ګوره هر قسم خلک هر قسم اپوزیشن وي چې مولانا طارق جمیل صاحب چانه د معاف کړي په سیاست کې نو شهید افریدي بس وکسه معاف کی اوس چې کم نگران سیټ اپ د دې کې شهید افریدي لکه د سیاسي وزارت ملوشي او راتلون کې الیکشن تک د شهید افریدي خپل پارټي هم لانچ کې خیر اب بعد کې پته لګي خو اوس په ګوره چې شهید افریدي دا سیټ ایکسپټ کوي کنه دا کم افر چې ولا نگران سیټ اپ ور کوي نو دا شهید افریدي ایکسپټ کوي کنه دا وزارت ایکسپټ کوي کنه شهید افریدي سیاست میدان تراکوزي کنه دا په شهید افریدي باندې ډیپند ده نو چې مخکې کوم اپډیټس راغله بیا ان شاء الله تاسو سره نیکسټ ویډیو کې شریکېږي تر اوسه پورې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام